أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل تپوسو کا د بني اسرائیلنا کم آتیناهم چې سمرا ورکړی من اغویتا من آیت بینت نخی واضحا ومن یبدل او چاچی بدل کړو نعمت الله نعمت الله من بعد ما پس د اغینا جاءته چراغلی دا نعمت دتا فإن الله پس یقینا الله پاک شدید العقاب سخت عذاب والا دی زینا خیست کړی شوی دی للذین کفروا د پاره د کافرو الحیات الدنیا ژوند دنیوي ويسخرون او ټوکی کوي دا کافر من الذین آمنوا په مؤمنانو پورې والذین او هغه کسان اتقوا چې یریږي د الله نه فوقهم د پاسه به د کافرونو یوم القیامت په ورځ د قیامت زکه جنت د جهنم نه اوچت دی نو مکان به اوچتی او مرتبه به هم اوچتی والله يرزق او الله پاک رزق ور کوي روزي ور کوي من یشاء چالر چو غواړي بغیر حساب به حسابا کان الناس وطول خلق امه واحده امت یو په توحید باندې ټول خلق په توحید باندې متحد مشرکان پکې نو دا وخت چې د آدم علی السلام نواله تر د نوح علی السلام پورې کوم لس پیړۍ تیر شوې دي نو پاره کې مشرکان نو شرک به رستو خلقو شروع کان الناس وطول خلق امه واحده امت یو په توحید باندې لیکن بیا د خلقو اختلاف وکړو فبعث الله نراولگل الله پاک النبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی منن کتا ومنذرین او ير ورکون کی نمنن کتا وانزل او راولگل الله پاک معهم د پیغمبرانو سره الکتاب کتابنا بالحق په حق سره بالحق د پاره د اظهار د حق ليحكم د پاره چې فیصله وکړي د پیغمبر بین الناس پمنځ د خلکو کې فيما په هغه څه کې اختلافو چې اختلاف کړو د خلکو فيه پاغي کې ليحكم د پاره چې فیصله وکړي د پیغمبر یا ليحكم د پاره چې فیصله وکړي د قران د کتاب اسماني وما اختلف او اختلاف نو کړي فيه پدی توحید کې الا الذين مگر هغه کسانو کړو اوتوه چې ور کړی شوی او هغه ته کتاب من بعد ما پس د اغینا جاءتهم چراغلی او هغه ته البینات واضح دلایل البینات اخکار حکمنا دا اختلاف ولې کړو بغیان د وجې د بغض او دشمنینا بینهم خپل مینس کې فهد الله پس هدایت کو الله پاک الذين امنوا مؤمنان تا لما د اغس اختلافو چې اختلاف کړو د خلکو فيه پاغي کې من الحق چا حق باذنه په خپل حکم سره الله پاک دې ته هدایت وکړو والله او الله پاک يهدي هدایت کوي رسي من يشاء چالر چوغواړي الى صراط مستقيم لاري برابر تا ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان د دې خبرې تدخلوا الجنه چې تاسو باندې نوځي جنت ته تاسو به داخل شي جنت ته ولما اولا ترسا ياتكم ندر غري تاسو ته ولما ياتكم اولا ترسا ندر غري تاسو ته مثل الذين حالات داغ کسانو خلو چې تیر شوی دي من قبلكم تاسو مخکې مسلمانانو او انبیاء باندې سخت حالات تیر شوی دي تاسو باندې هغه حالات ندی راغلي او تاسو تمه کوي چې جنت ته بلل شو دا حالات مسلمان خامخارجي مستهم رسیدلو اغیتا البأساء تکلیفونه د مال سختي د مال وزراء او مرزونه سختي د بدن وزلزلوا او جړه قولي شوی د خلق حتا تردي يقول الرسول چې ویل بر رسول والذین او هغه کسانو بمویل امنو چې ایمان راوړو معه په ملګرتیا د پیغمبر کې سبه ویل متا نصر الله چې کله به امداد د الله یعنی دعا به غوښتله چې د الله د امداد وکړه راځي
الا خبر شي ان نصر الله یقینا امداد د الله قریب نږدې دی یسالونک تپوس کې داخله ستانه ما ذا ينفقون چې څه خرج کړي قل تورتو وایا صلی الله علیه وسلم ما انفقتم اغا چې خرج کوي تاسو من خیر سمال فللوالدین نو پس د مور او پلار د پاره دی ولقربین او د خپلوانو د پاره دی والیتاما او د یتیمانانو د پاره والمساکین او د مسکینانو د پاره وابن السبیل او د مسافرو د پاره دی مال چې خرج کوي نو په دې خلکو خرج کوي وما تفعلوا او اغا چې کوي تاسو من خیر سنیکی فإن الله پس یقینا الله پاک به پاغیبان علیم په دې کتبه فرض کړی شوی دی علیکم پتا سبحانه القتال جنگ کول پلار د الله کې وهو او حال دا چې دا قتال کرہ لکم ګران دی تاسو ته تبعی طور سره جهاد خلقو ته ګرانی وعسى او نزدې دا ان تکرهو چې بد بغنی تاسو شی ان یو شی او هو او اغبا خیر لکم غری تاسو د پاره وعسى او کی دی شی ان تکرهو چې بد غنی تاسو شی ان یو شی او هو او حال دا چې اغبا خیر لکم غری تاسو د پاره وعسى او کی دی شی چې ان تحبو خوخ غنی تاسو شی ان یو شی خوخوي تاسو یو شی او هو او حال دا چې اغبا شر لکم بد وی تاسو د پاره شر وی تاسو د پاره والله او الله پاک یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ یعنی تاسو د خپل خیر او شر نه خبر نه یې الله تاسو د خیر او شر نه خبر دی نو د الله احکامات ومني پاره کې تاسو خیر